چې دا به یې ولې درته هغه کي بیا بېرته چې هغه کړه بېرته یې بیا هغه کي بیا یې چې هغه سوله نو بیا به یې بېرته ته هغه کي زتي سړي ښځه په 3 طلاقونو طلاقه کړله بیا حیلهګر ملا ته یې راولي دی ورته وایي چې زه به یو دانه درکمه نو بس په نکاح به یې کي ورته تیس مستعار انده په عاریت ورته ونیو بیا یې دا موقته نکاح د کبل شی جواب راکوي طالبانو دا موقته نکاح د کبل شی چې دا به یې ولې درته هغه کي بیا بېرته چې هغه کړه بېرته یې بیا هغه کي بیا یې چې هغه سوله نو بیا به یې بېرته ته هغه کي زتي نو خدا خو طالبانو ولې موقته نکاح نه ده یوه شپه به ورسره تېروي دلته مو بیا ولې خولې ماتې دي چې هره ورځ نارې وهي چې موقته نکاح د شویګانو مذهب ده دلته چې په دین باندې عمل نه وي او حیلهګرو ملایانو ته دین په لاس باندې ورسي دا هم څوک ده بیا م وایم طالبانو نکاح د محللو د محلل که بالفرض وسي اول میړه ته حل راځي اما دغه حیله روا ده که ناروا ده کبیره ګناه ده لعن الله المحلل والمحلل له یو علت دا ده چې دا نکاح موقته هم د طالبانو نو الله پاک مو ډېر وارې مانه د دې مسلې پوښتنه سوې د وي داسې په 3 طلاقونو څه حیله راوښی مېل زه حیلهګر ملا نه یم اسلام کې ناروا ده طلاقه کړې طلاق د حیلو پسې اوس ګرځي او بعضې علما وایي علماني ذتینو طالبانو ورته که د ده خو بغداد کې اوسېدلی هلته شویګان ډېر دي طالبانو ابن عباس رضی الله عنه نه روایت ده عبدالله ابن عباس به نه منل هغې ویلې چې اوس هم متعه نکاح شته ده هغې نه بېرته رجوع عبدالله ابن عباس صاحب کړې ده په دې باندې اوږد بحث کوي